السلام علیکم ملګرو څه حال دی څنګه یاست ښایست دغه د خانوزۍ هائی سکول دی نن موږ دا مناسبه وګڼله چې موږ خپله د خانوزۍ هائی سکول ورسو د هائی سکول چې کوم سټاف دی او کوم دلته ټیچرز پکې دي له هغو سره یو ملاقات وکړو نو موږ دا خوا انتظار وکړلی دوی موږ ته ټیم راکړلی ویلکم یې راته وکړي بهی زه درسره ملاوږم نو په دا ټیم کې دغه خبر د سکول چې کومې معاملې دا څو ورځې مخله راغلي ولې یو څه غلط فهمیانې ولې یو څه تحفظات یو څه خبرې ولې خاص کر زموږ ډېر ښه انډیوال د ولي صاحب چې کوم پریس کانفرنس کړی و د هغه په حواله سره نو موږ دغه خپل ذاتي ورژن خو موږ نه دی ورکړی چې موږ خپل ذهن خبره مو نه ده کړې چې له هغه ملامت دی له هغه سلامت دی موږ خالي یو ریپورټینګ کړی والی کوشش مو دا کړی و چې په ریپورټینګ کې موږ بیلنس وساتو نو کیدای شي زموږ په ریپورټینګ کې څه نه څه د خلکو ګیله سوګي خوای به د سوګي پر چا شاید ذاتي اټیک سوی نو هغه زه معذرت اخلم خصوصي طور پر زه خو پر دا خبره قسم هم اخیستی سم قرآن هم اخیستی سم چې زموږ مقصد دا نه دی چې موږ د یو چا پر ذاتیاتو وګیږو یا د یو چا پرسنل معاملې مخله راولو زموږ مقصد دا دی چې د علاقې بهتري وشي نو زموږ له هیچا سره د یوې ذرې یو اختلاف نشته نو محترم ولي صاحب دغه یو پریس کانفرنس وکړلی موږ ور ارینج کړلی په دغه کې د پر الپ پر قرآن خبرې وکړلې په هغې کې به شاید ډېرې خبرې صحیح ډېرې به غلطې بهرحال موږ چې نن سکوله ورغلو د سکول والا موږ ته مکمل ټیم راکړی موږ ملاقات سره وکړلی دا د سکول والا دا خبر راته وکړله چې کوم دا نیوټرل ټیچرز چې موږ زموږ تر ذهن تر حده پورې موږ په قسم و په قرآن دا خبره کوو چې هر سړی د دغه تحقیق هم کوی چې موږ د ذهن مطابق دلته ګروپینګ نشته نو دا شاید د ولي صاحب په باره کې دوی یو نیګیټیو ریمارکس نه یې ورکړی نه داسې زیاتیات کړي دي ولکه هر څوک تحقیقات کوي د علاقې هغه چې کوم د علاقې درد لري په زړه کې د ولس خلک هغه د راسي زموږ سکوله د راسي د دا ګردو خبرو د تصدیق وکړي چې کوم پر موږ خبرې سوي دي له الزامات لګېدلي دي دوی د دغه مکمل تردید وکړلی او دوی ول دا اکثره الزامات بلکې ټوټل الزامات چې کوم ولي صاحب لګولي دي هغه پر حقیقت نه دي مبني نو دا د دوی ورژن والی د دوی خبره واله نو یقینا دوی چې کوم معلومات موږ ته راکړل نو په هغې کې ډېرې دا ترا خبرې ولې چې هغه شاید موږ ته څه ترا سوي ولې د هغه برعکس ولې نو یقینا هم سړی باید چې یو کمنټ پاسي خپله ذاتي طور پر بالکل ریپورټینګ د هر سړی وکړي په ریپورټینګ کې د سړی کوشش وکړي ذاتیات نسي ټچ او پر مسله سړی وګایږي پر شخصیاتو نه وګایږي ولې اصل مسله چې دا مسله سړی هایلایټ کړي هغه کې ګڼ وخت شخصیات اتوماتیک بیا ماینس کېږي کوم نیګیټیو دغه چې دي افراد چې دي نو موږ د دغه تحقیقات زموږ تر حده پورې وکړل ډېرې خبرې موږ له مخله رالې هغه شاید چې موږ ته څه ترا ویل سوي وو هغه د هغه برعکس ولې او کیدای شي زموږ له هغه پوسټ له هغه ویډیوزه د ډېرو خلکو دلازاري سوي زموږ مقصد د چا دلازاري نه ده زموږ مقصد کوشش دا دی چې موږ فیر ریپورټینګ وکړو د علاقې درد د خدای په ذات قسم اخلو چې زموږ په زړه کې شته زموږ طریقه کار کې به لږ کمزوري وي مګر زموږ په نیت کې دغه نشته کوټ نشته غلطي نشته چې موږ د کوشش وکړو په ژوند مو دا کوشش نه دی کړی چې دوه مسلمانان زموږ له وجې په نیت سره بد سي د دوی په مابین کې اختلاف راشي نو موږ ورغلو د دغه تحقیقات مو وکړل د سکول والا موږ ته مکمل دا اختیار راکړلی
ول د علاقې هر سړی راتلای سي د دا ټوټل معلومات تحقیقات کوای سي چې دا خبرې آیا حقیقت لري که نه لري. او بله خبر د سکول والا جواباً پریس کانفرنس ولې نه کوي؟ و دا به د ډېرو خلکو په ذهن کې دا سوال وي. د سکول والا دا ول موږ کوشش کوو چې مسله پر مخ خرابه نه سي. دغې دا یوه پریس کانفرنس زموږ سکول ته او زموږ دغه ته یقیناً د خلکو په زړونو کې به ډېر په ذهنونو کې به ډېر تحفظات ور اچولي. نو چې موږ پریس کانفرنس وکړو موږ خو پر یوه فرد څه نه دي ویل سوي، دا پر ډېرو پر پوره لابي باندې دغه سوي دي. نو موږ پردن هر سړی خو جلا جلا پریس کانفرنس نسي کوی. بس موږ دا ورژن دی چې د علاقې هر څوک هر چاته دا اختیار دی چې هغه د راسي د دغه تحقیقات ته وکړي او خپله د دغه فیصله وکړي چې په دا کې د سکول چې دا کوم ټیچران دي کمزوریانې به ډېرې وي، بېشکه به وي، کمزوریانې به بېشکه ډېرې وي، مګر دا کوم الزامات چې پر دوی لګېدلي دي د دوی دا په قسمیه په الفاظ دا خبره راته وکړه چې وروره د دغه له حقیقت سره تعلق نشته، هر څوک د دغه تحقیقات کولی سي، موږ له راتلی سي. او که کوم خلک په ذهن کې دا سوال لري چې دا ناجایزه سوي دي، د لیابت سوي دي، هغه د بالکل راسي د دغه ټوټل معلومات ته معلوم کړي. په سکول کې نن د ملاقات پر وخت تقریبا د خانوزۍ های سکول داسې وبوله چې 80-85% یا 90% ټیچرز د هلته موجوده ول. نو د دغه په موجودګي کې دوی دا مجلس موږ ته وکړی، د ډېرو شیانو پروف هم راښکاره کوي، ثبوت هم راښکاره کوي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.